السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یارانو دوستانو الحمدلله زموږ سفر د عمرې را روان دی او ماشاءالله مدینه منورې ته راغلیو او په یو داسې ځای ته رالو د چې هغې ته ویلی کېږي جبل احد، میدان احد، غزوه احد، چې د احد میدان او چې په کوم ځای کې اویا صحابه کرام رضوان الله اجمعین شهیدان شو دي. اویا صحابه د هغه ناشنا میدان دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه تقریبا په 3 میله په فاصله باندې 3 میله په فاصله باندې د الله نبی ورته راغلی دی، نو لهذا موږ ته هم پیدل لالو. په 2 سن هجري کې د بدر واقعه وشوه، د بدر او د بدر د واقعې نه پس پوره یو کال، چونکې مشرکان خو پای کې ډېر زیات وجلی شو، مردار شو پای کې، نو د هغې نه پوره یو کال پس په دې مشرکانو کې جذبه وه د خپل انتقام د اخیستو. نو دې وجې نه ډېر سخت په غوسه باندې وو، نو دیو راله د حملې دپاره. نبی رسول الله ته پته ولګېده، د هغې دپاره تیاری شروع کړو. د کافرانو تقریبا چې دی نو 3000 تعداد دی او د مسلمانانو په دغه وخت کې تعداد 1000 او په دې کې هم د مسلمانانو په دې لښکر کې 300 منافقان هم وو چې په هغې کې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین پکې هم وو. بهرحال زه ټوله واقعه تاسو ته نه بیانوم، خو صرف د دې میدان هغه پس منظر درته ښیم چې په دې میدان کې د جنګ څنګه شوی دی او دا کومه کسان چې شهیدان شو او یا کسان دا څنګه شهیدان شو. نو د هغې خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غونډۍ باندې وګوره دی دره وایي، دره دې غونډۍ ته اصل کې دره وایي. دا د احد میدان اخوا دی، دا اخوا طرف ته، او دا مخکې د احد غر دی او دا دره ده. په دې دره باندې نبی علیه السلام 50 کسان ودرول. دا آخر چې اوس ولاړ دي اوس په کوم ځای باندې، په دې ځای باندې نبی علیه السلام 50 کسان ودرولو چې تاسو ته څو پورې ما نه ویل نو تاسو به نه راکوزېږئ. ټیک شوه، هغه ځای دا دی. ښه دا وګورئ نه، غونډۍ دا ده. ټیک شوه جي، د دې ځای نه به تاسو نه راکوزېږئ. دلته کې چې کله جنګ شروع شو، نبی علیه السلام او صحابه کرام نو هلته کې د کافرانو اوله کې شکست وشو کافرانو ته. دا کوم ځای کې چې مسجد دی که نه، دا بالکل میدان دی، د احد میدان دی، مین عین ځای دی چې کوم ځای کې جنګ شوی دی. اوس نبی علیه السلام چې اوله کې مسلمانان دغه شو، د غالب شو، نو دلته کې دا کسان چې کوم ولاړو په دې غونډۍ باندې نه، دې کسانو ویل چې د نبی علیه السلام د ارشاد مونږ ته د جنګ د ختمېدو پورې جنګ ختم شو، اوس خلک غنیمت را غونډۍ دغلته لګیا او دا خلک د کافرانو سره خو ډېر سامان یې سره وړه و که نه، ډېر لوښي لرګي. تاسو وګوره همیشه دا کافران چې نو دوی سره ساز سامان ډېر زیات دي، خو دې ته مه پسخېږئ. ښه او که نه نن هم تاسو وګورئ که نه، دوی سره دا ډرون دی، ورسره دا پلانکې دی او ډینګې دی، د کافر امریکې سره دا دی او ښکته دی او پورته دی. دا ساز سامان باندې الله پاک فیصله نه کوي. الله پاک فیصله په ایمان او په اعمالو باندې کوي. بهرحال چې کله دیو د دې ځای نه ور مال غنیمت پسې ښکته ورکوشو، دا کسان دلته 10 کسان پاتې شو. نو دیو دا کافران خو تښتېدل. وګوره دا په دغې لار باندې راغلو، دغه مخامخ چې دی دا ونې چې دی ونې، دا لار د مکې مکرمې نه د پیدل لار وه. ده په دې ځای باندې دا کافران راغلو او جنګ په دغه ځای کې و. ټیک شو جي، نو دوی بېرته واپس په دغه ځای باندې وتښته. خو دا دلته یو وادي ده، وادي ده دا شا طرف ته، د دې غونډۍ نه شاته وادي ده. په دې وادۍ کې د شل وشو چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کې مسلمان شوی نه و، هغه د دې طرف نه راغی سره د خپلو ملګرو چې د شا طرف نه په دې ځای باندې چې ورختلی دی او دا 10 کسان یې شهیدان کړه او بیا سیده په دې میدان باندې ورغلی دی. او داسې خطرناک امتحان په مسلمانانو باندې راغی، 80 کسان پای کې شهیدان شو، 80 کسان د مسلمانانو شهیدان شو. د څه د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم د یو ارشاد په هغې باندې د حکم د نه کولو د وجې نه. خلک وایي سنت
دا سو کوئی دا لازم دی سو کوئی غیر لازم دی. د سنت او عجیبه خلک خبرې کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم د یو سنت د یو حکم د پرې خودو په وجه باندې دا غونډې ګوري راغله او ګټلې شوه جنگ هغه وبېلل شو. د یو د نبی صلی الله علیه وسلم د یو ارشاد د پرې خودو په وجه باندې نو په دې غونډې باندې د دې طرف نه ګوره دا وادي ده. د دې وادي نشاتنه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل ملګرو خاطر راغله او په دې ځای ورختله د مخامخ او په دې ځای چې کوم لس کسان ولغه شهیدان کړلی او بیا سیده ورغله په دې میدان کې د مسلمانان خو بے پام او د خیال نو او د خیالو چې دې طرف ته خصوصي کسان ولاړ دي کنه ځکه سیب ته نو سیده په دې میدان ورګو دي ول دغه هغه د دوه طرف نه راګیر شو دي مسلمانان. نو دا د احد میدان دی دغه مخامخ او دا خلک چې راګوزي کی دغه دره د چې په کوم ځای باندې نبی صلی الله علیه وسلم کسان ودرولو او په دغه ځای کې مسلمانان راګیر شو. نو شیطان چغه کړه الکه وې دغه د نبی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک هغه دغه شو دا قتل شو. ټول صحابه پریشان شو ډیر زیات. او پدې کې حنزله رضی الله تعالی عنہ یو ناشنا صحابي دا تقریبا 20-22 سال عمر دی نوې واده کړی دی او که خیالم کړی چې دا و زما اواز د ناتونو کې دومره خوږ نه دی کنه نات مې ورته شروع کوو درومې حنزله پاتې کېږي نه غذا کوي دومره بهترین دی چې رسول جنازه کوي ودرومې حنزله او چې دا احد میدان ته لاړو درومې حنزله خپله بیبي ورته وینا کوي پاتې شه ایثار شدیدنونه با سبا کوي درومې حنزله. دا نات تاسو چې په غوږونو کې اورېدلی او زه پریکټیکلي دا هلته د احد په میدان کې ولاړ یم او دا نات ارشاد فرمایم ستاسو خیال دی. نو حنزله رضی الله تعالی عنہ د اولنۍ شپه د واده اوله شپه د واده وا درومې حنزله یعنی د واده اولنۍ شپه ده د غسل لپاره غسلخانې ته ورنوتې. بعضو کتابونو کې لیکلي چې طلحه مفتی صاحب ډېره مهرباني یار زما د اواز خو ډېر خوږ لګي ښه چې یو بل ناتم پکې بیا تا شیر کما. نو چې د هغه غسل ته ورننوتو په سر باندې اوبه راټیل دي نو په زړه کې یو سوچ وکړو چې دا الله او د هغه ځای نه اواز راغی چې الجهاد 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 الجهاد. د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه حکم دی چې راځئ شاباش جهاد له راځئ او دلته خو زه د غسل ته کېناستم. نو دا فیصله وکړه چې یاره دا غسل وروسته کوم او د الله د نبي دا حکم مخکې کوم نو د جهاد دپاره راووتو چې راغی او ورننوتو داسې دیوانوار داسې کوترې د دې کافرانو نه پاسه بالاخر شهید شو. بعض مورخینو داسې لیکلي وو چې نبي صلی الله علیه وسلم دی دغه وکتو دی دا شهیدان کاته خپل حمزه رضی الله تعالی عنہ پکې شهید شو. دلته کې چې کومه په ټایم کې ایمان نه راوړی ابو سفیان او هنده دغه بیبي دا خو ډېر سخت غوسه و کنه دا او دوی چې په لاره باندې راتلل وایي دا چغې واله چې دغه دا انتقام 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 موږ به خپل بدل اخلو انتقام به اخلو د دې دغه نه دا څه نومی دی مسلمانانو نه. نو په دې کې دې شی وشو چې دا هنده ولګېده هنده او د ابو سفیان دا په دې میدان کې توره وسه ورسره ده او صحابه په دې میدان کې شهیدان پراته دي 80 کسان شهیدان پراته دي. ورزه تاسو ته میدان خیم دا غونډې دی په کوم ځای باندې نبی صلی الله علیه وسلم 50 کسان ودرولو. اوس ګوره ښځه تاسو ته لا یو پسې منظر خیم تاسو واسې قیسې اورېدلي او خالد بن ولید حمله دغه ځای نه کړی دغه شا طرف ته دا دره ده صحیح شوه په دې ځای ودرول تاسو بلته ودرېږئ ګوره دا یوه لار وه د حملې. اوس دا میدان دی دا خلک راغلي ښځو ته وګورئ دا ډېرې زیاتې راغلي دا میدان دی نه په دې ځای کې عین جنګ په دې ځای کې روان دی ګرم د ګمسان لړۍ ده. مسلمانانو ښه ګټلی و جنګ مسلمانانو جنګ مکمل ګټلی و. دلته کې اوس دغه شروع شو دا څه نومی دی چې جنګ یې وګټو مسلمانانو غنیمت راغونډوو ټیک شو جي او د دې ځای نه خالد بن ولید رضی الله عنه د دې غر نه دلته 10 کسانه ولغه شهیدان کړه او بیا دې سره راتلو د یو دمه په دې ځای باندې حمله وکړه. دا مخامخ دا وګورئ اس 4 دیوارې چې دا په دې ځای کې ټول 80 کس صحابه شهیدان پراته دي 80. او تاسو خو دغلته ماته کړي روډو ته کېنئ هلته فلسطین پوټي کو تاسو راغلي چې کومه دغه داسې نومی دی مهنګایي ښکته او مهنګایي پورته. دا وګوره صحابه کرام دلته کې شهیدان شوي دي په دې کې د یو د نبی صلی الله علیه وسلم د یو سنت د یو حکم د نه منلو د وجې نه دومره غټ مصیبت په مسلمانانو باندې راغی ټیک شو جي. په
په دې ځای کې جنګ وشو د هغه طرف نه دیو بیا اول دیو تښتېدلو په دغه طرف باندې او حمله په دې شاته په دې غونډۍ باندې وکړه. ها حمزه رضی الله تعالی چې حنزله رضی الله تعالی یو دی حنزله یو دی حمزه. حنزله رضی الله تعالی چې دی کنه د ادنات چې موږ مشهور ناتو کنه درومي حنزله پاتې کېږي نه غزا کوي څومره بهترین دی چې رسول جنازه کوي. د حمزه رضی الله تعالی عنه جنازه نبی رسول الله او یا زل کړه. الله اکبر دومره پیمانو دغلت په ټولو کې دا کوم اوږد خبر دی د حمزه رضی الله تعالی حمزه ابن عبد المطلب نبی صلی الله علیه وسلم تر دی ها او چې جنگ دا ها چې کله دا شهیدان پراته نو په دې کې د شی ولګي دغه شو د اسنه مې ده ابو سفیان دا د کافرانو د طرف نه دغه مشرو پیښ وی کنه د لخر مشرو نو دا ابو سفیان او هند ولګي نو د دوی دومره غوسو دي صحابه ته کنه د بدر خپل بدله دی غشتو دومره غوسو چې دا دوه لګیدل د مسلمانانو نه به د مجاهدین نه به کی وګونه به کټ کوله د چانه به پوزه کټ کوله چې وی کته چې حمزه رضی الله تعالی عنہ دی نو دی حمزه ته خپل قاره مو ځکه چې داغه د ترو د تربوره قصه چې بده کې ډیره زیات دلته کې به چلی ترو تربور څنګه چې زمون په دې خلکو کې دا دغه کیده دوی بل سره دښمنای کوي نو په دې کې د شاو کو چې دغه ولګي دغه نه غوګونه کټ کړه او دغه نه پوزه کټ کړه او حتی کې په کتابونو کې لیکل چې سینه مبارکه ولا وشله ولا او دغه نه زړه راوېستو او دی هندي پاغي باندې چک ولګو چک دومره سغوسو پېښوي دا د احد میدان دی دا وګورئ زه چې روان یم دا د احد او نږدې ورزمه ورګه ها عمر خانه دا نږدې ورزمه ورګه اوس به تاسو وینئ دا بالکل د جنگل دي تاو ده په دې ځای کې هغه صحابه پراته دي ښه او په دې کې هغه صحابي پروت دی هغه سعد ابن معاذ وایي دغه ورته صحابي ولا مخې له ورغه ته وایي یا سعد په الله مې دې قسم د احد د غر نه د جنت خوشبويي راځي. الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې غزوې لره روانو ویل د احد نه د احد د طرف نه وي د جنت خوشبويي را روانه دا ګوره ماشاءالله دا وګت خبر د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ تاسو کته شي نشانات مکمل ختم کړ لیا اوکے دې کې جنتیان پراته دي څوک پکې پراته دي ټول جنتیان پدې کې پراته دي ها ټول پاک جنتیان دي صحابه سوق دي پاک جنتیان د الله نبی فرمایي چې صحابه چې دی کنه ازما ملګری دي پېښ وی کنه الله الله فی اصحابي دا وګورئ دا مقبره ده د احد د شهداو ها دا خلک راځي دلته کې څوک پوری ځان مګي به دي قبرونو پوری څوک سکه شرکونه دلته کوي دی وجنه دیو و جنگله و ته ملري کړل چې هغه ته نږدې څوک نور پیږي خو دا غره ده تاسو دومره وکي چې لري نه وای نه ګور به دي کې او یا دغه به غټ غټ قبرونه دي دا غټ غټ صحابه چې کوم مشهور صحابه دي ټول نه وګت خبر دا دغه ده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ده دا د احد میدان دی حالم بخه د احد میدان دا مخامخ غر دی نبی رسول الله سلام بچ کله د مدینه منورې ته روانو کنه د بهر نه براتلو او دا غر باندې به نظر پرې وته نبی رسول الله سلام فرمایل وای هذا جبل يحبنا ونحبه دا غر د احد چې دا زموږ سمینه کوي مونږ د سره مینه کوو د احد غر ته وګورئ الله بخلا یو تاسو وس هم مینه وکي ها ټول مینوالو دې سمینه وکي دې دا احد غر دی د الله د نبی وسره مینه او بعضو کتابونو کې لیکل ودل ته یو ځای دی ورګه مخامخ صبر به دې غر ولا لار ور کړل په ځای کې تنگ نه و د خو څنګه دیو بند کړل په دې احد په دې غر کې مخامخ یو تنگ ځای دی بالکل ډېر په مبارک ځای دی او د طلحه مفتی صاحب نه دي صحابه کرام ټول ته سلام پېښ کوم ها السلام علیکم یا الصحابه رضوان الله تعالی اجمعین دا زوړ پخوانه دیوال دې نه وګورئ ها ټول صحابه ته طلحه مفتی صاحب طرف نه خصوصي سلام السلام علیکم یا اهل القبور
أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. الله يرحمنا ويرحمكم. اللهم اغفر لكم، اللهم اغفر لكم، اللهم اغفر لكم. اللهم ارحم علينا وعليكم. او تاسو ټول طرفنا ان شاء الله چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري تاسو ټول طرفنا ما سلام پیش کو په صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین په قبرونو. اوس به ځینې خلک وایي چې څنګه سلام دی، تاسو قبرستان ته ورځئ، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سلام وکئ. عمر ستاسو طرف نه سلام دی. عمر ستاسو طرف نه صحابه ته سلام پیش کو. دا بالکل صحابه کرام ته خواته نږدې ولاړې مې صحابه مقبره ته دا وګوره. دی دا چې کومه غټ دیوال تاو شوی د حمزه رضی الله تعالی عنہ دا د جسم نه ډېر دغه و داسې مې دی لوړ دنګو ډېر د قبر هم ډېر غټو. او نبی رسول الله صلی الله علیه او یا ځله جنازه هم کړله او یا ځله ډېر زیات بې خفه و. او ترځوی نوې دا ستاسو طرف نه سلام دی په صحابو باندې. صحیح شو جی. تاسو چې خلک قبرستان ته ورځئ کنه نو السلام علیکم یا اهل القبور وای، السلام علیکم یا اهل القبور. صحیح شو. نو د قشان ما ستاسو طرف نه دا سلام زګ چون کې دا ویډیو مې لا یو دې پر وکړه چې مال دا ټول خلک را سره شریک شو. دا احد وین د احد میدان. اوس که تاسو د نات وای د دې متعلق نو دا بالکل صحیح نه دي ځکه چې دا مخامخ تاسو لا یو ریاض الله ستاسو طرف نه سلام ښه صحابه کرام رضوان اجمعین باندې سلام ما پیش کو د خیر سره. نور چې کوم کسانی سلام کول غواړي بالکل دا غو طرف نه خصوصي سلامونه صحابه کرام باندې پیش کوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و زما صحابه د ستورو په شان دي. چا اقتدا وکړه نو ابي ايهم اقتديتم اهتديتم هدایت به بیا مومي. دا صحابه کرام دي. صحیح شو جی. در احد میدان نه هغه غونډې د مخامخ وګورئ د کوم ځای چې دغه خالد بن ولید رضی الله تعالی ایمان نو راوړی او د دغه ځای نه حمله وکړه او غریبانان شهیدان. خالد بن ولید سم از مره وز او سیف من سيوف الله. اوري نه اعتراض چا والله کاړو پرواز شي اعتراض پشي شي ولی ته خو د قران او د حدیث نه باقاعده ته د اصول مطابق ولاړم په دې میدان باندې شرطي ولا غري ولاړلې مرور ولا ولاړلې سعودي عرب ته څنګه خونه ده او دا د احد غر دی وګوره د خدای بندګانو د احد غر ته وګورئ. د غنی ګل له طرف نه خصوصي سلامونه په صحابه کرام رضوان اجمعین. غنی ګل ځکه سلندر ته کې نه اوري چې د کور نه را نشي لق نه ونه وي کوم خلک دلته ګراله عمره لو ته دغه ګراغله سلندر ته ناشي وګورئ چوکې د سلندر دکان دی الله دی صبر ته سم دي چې سب ویل خیرین نشو کولای ځکه د بټل دعاګانې کوي خیری قبلي. غنی ګله د عمره لزان نور سو سید ان شاء الله تعالی. یونس ملي ست خو راغله یو او دا نور کسان چې څومره کسان ګوري عمر دې طلحه مفتی صاحب دې دا شان ریاض الله دې ټول دې الله دل تراوسته کی ټول دې الله راوسته کی. بالکل بختور یم یار. غنی ګله بختور یم او دې خبره کې شک نشته. بختور خو یم دې کوتر ته وګوره کنه دا کوترې دلته کې ډېر زیات راځي. دا کوترې دي که خیالم کړی په غار حرا کې چې نبی صاحب غار سور کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه کړو د اسنه مې ناسو او دغه په جاله جوړ کړل دي جولاګي او دا کوترې راغلو دي په کې انډي چلوي. دا کوترې دا هغه کوتر اولاد ده. صحیح شو جی. دلته خلک دانې راوړي و ته اخی ته ورچي وکنه. احمد وایدا بالکل سره طرف نه خصوصي سلام او دعا اول ځان ته او بیا صحابه کرام رضوان اجمعین ته. حمزه رضی الله تعالی عنہ، حنزله رضی الله تعالی عنہ او درومه حنزله پاتې کېږي نا غزا کوي څومره بهترین دی چې رسول جنازه کوي او درومه حنزله. خاص دا په دې نات کې راغلی چې دا احد میدان ته لاړو درومه حنزله خپل بیبي ورته وینا کوي. سوچ احد میدان ته لاړو دا به تاسو بنات کې به ما خبرې اورېدو کنه. دا په خوانه ناتو د احد میدان چې احد غر چې ګوره مر دی دا د مدینه منورې پورا تاو شوی دی او دې طرف ته خیالم کړی اوس ورځ تاسو یو ځای بل ځای خیمه او بالکل زما طلحه مفتی صاحب او ابي توای وستا طرف نه خصوصي سلامونه ما پیش کړه او په صحابه کرام رضوان اجمعین باندې. بالکل ګوره دغه مخامخ ځای چې دی کنه په دې ځای کې دي شو چې دا کافرانو غلو دغه دا ونی د يهودو باغ مخکې ها
دا وګورئ دغه مخامخ د دې غر په دې خوا باندې صرف دا یوه لار وه د مکې نه ټیک شو جي دا یوه لار وه دې طرف ته د احد غر دی صحیح شو جي دلته صحابه کرام ولاړو دلته آبادي چې ده د آبادي مخکې نه وه دلته صحابه کرام ولاړو نو حمله خطره چې وله دوه ځګونه نه وه یو دغه مخامخ نه خوا هغو راتله کافران او یو د دې غر د طرف نه د حملې خطره وه ستاسو خیال دی زما دې خبرو ته ما ته متوجه شئ اخوا دې خوا مه ګورئ ډاکټر صاحب څنګه ښه عزیز الله ښه برابر یې که نه نو د دغه ځای نه چې دی عبدالبصیر صاحب الله رب العزت دین او دنیا دواړه ښایسته که بلکل دعاګانې ورته کوم محبوب رشید صاحب بلکل الله رب العزت د احد په میدان کې ولاړ یم او په دې ځای کې دعا قبلیږي د الله نبي هم دعا کړله صحابو ته او هغه ټول جنتیان شو دی الله جاک څومره کتونکي ټول دی الله جنت ته بوتلی کي دین او دنیا دواړه دی الله ستاسو ښایسته کي نو دا ګوره درې طرفونه و درې واړه طرفونه بند وو دغه طرف دغه خطره وه نو په دغه ځای باندې 50 کسان ودروله دا مخامخ چې دا خلک ورختلي او زه ورته هم څو ځله ختلی یم صحیح شوه جي دغه ځای نه د حملې خطره وه د نبي صلی الله ته حکم و چې الله بندګانو تاسو دغلته کښېنئ مه راځئ هغو ښکته راکوشو دغې راغونډه وو او دغه ځای نه پرې حمله وشوه نو دا کسان شهیدان شو ټیک شوه جي عمره ته بار بار د کال مطالبه کوي خو دلته کې د ما ده هسې نه چې دا دغه بند نه شي دا الله یو دغه بیا بند نه شي دا زه په دې شي باندې پوره سیسټم باندې نه پوهېږم نو مال چې بیا بند نه شي نو دغه دی دا صحیح شو انشاءالله دا د احد میدان دی ښه په دې کې او یا تنه صحابه شهیدان شوي دي د نبي رسول السلام او د هغه د ملګرو تعداد 1000 څو 1000 د کافرانو تعداد 3000 ټیک شو جي دا ورسره اسلحه ډېره زیاته ورسره وه او د ښځې د ځان سره راوستې وي ښځو به چې دی که نه په اوله کې چې دوی ته کله شکست وشو کافرانو ته نو ښځو به وله دغه ورکوو پیغور ورکوو په اشعارو کې په اشعارو کې به وله به اشفاق صاحب بلکل خیر خیریت الحمدلله ښځو به وله اشعارو کې دغه ورکوو پیغور نو دوی دوباره حمله وکړه د هغه طرف نه د دې غونډۍ طرف نه نو اویا کسان پکې شهیدان شو نبي رسول الله په خپله په هغې کې غاښونه مبارک شهیدان شوي دي دا هغه میدان دی چې په دې کې د نبي رسول السلام غاښونه شهیدان شوي دي خو صحابو سره خواته ولاړو د نبي رسول السلام اینه به ځمکې ته نه پرېښوده د نبي رسول السلام اینه مبارکه به ځمکې ته نه پرېښوده او ځکه وایي که د الله د نبي اینه چې کله په ځمکه توی شو نو په خلکو د الله قهر نازلیږي نو صحابه اوس ولاړ دي د الله د نبي د اینه چې دی نو دا دغه کوي دا څونه دی په لاسو باندې دغه کوي څپا کوي او دغه کوي دا چې ځمکې ته لاړه نه شي ټیک شوه سعد بن معاذ رضی الله عنه ولاړ دی سعد بن معاذ غالبا او سعد بن معاذ او هغه به د تیراندازو ډېر خطرناک نبي صلی الله علیه وسلم به دغه کو دا نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو تیراندازي به یې کوله نبي صلی الله علیه وسلم چې کله به دله غشی ورکړو چې چا نه به یې غشی واخیستو نو دله به یې ورکړو نو ده به غشی وشتو نبي صلی الله علیه وسلم به وتی شي په کتاب په بخاري شریف غالبا کې کتاب الجهاد کې لیکل چې د به کله غشی وشتو نبی صلی الله علیه وسلم به د سر مبارک چې اوچت کو د دې غشي ته به یې کاته او ده به ډایرکټ په غشي باندې هلته سړی به دغه کړی کافر مشرک به رامردار کړی د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ها نو بیا د شی وشو چې کله جنگ ختم شو جنگ نه وروسته بیا ټول دغه نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې بای دغه کې قبرونه وکنئ یو خو صحابه چور چور شو ډېر زیات ستړي شو او ډېر زیات پریشان مو ډېر ناشنا غم و ځکه چې اویا یعنی جلیل القدر صحابه پکې شهیدان شو اویا جلیل القدر صحابه دا اوس مسجد احد دلته کې جوړ شوی دی نو نبی رسول الله ډېر زیات پریشان و بهر حال دا دغه وتښتېده لاسونه مې د ابو سفیان دلی نه دی هغه مشرکان چې څومره وټول وتښتېده جنګ په دې میدان کې شوی ده وګورئ ښه په دې ځای کې بالکل دا جنګ او دغه ځای نه پرې حمله شوې ده چې وتښتېده نو بیا یې سوچ کوو چې نوي لارې ته رسېدلي دي خدای هم خوار نه کا مسلمانان خو مونږ ختم کړو ټوکړې کړم دی لکه دا مونږ ولې بیرته رالو راځئ چې دا بقایا ولا هم ختمه کړو که نه نو هغو بیرته د واپسۍ اراده وکړه نبي صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دوی بیرته راځي وځل صحابه خو زخمیان دي دلته کې ډېر زیاته یا خدای پاک وځل د بل امتحان راغی نبی رسول الله وسلم ویل وفرمایل وایي چې کومه کسان زما سره تلو هغه کسان بیا ملا وتړی ټول صحابه بیا تیار شو هلته کې ابو سفیان ته پته ولګېده چې نبی صلی الله علیه وسلم ډېره خطرناک حمله کوي او هېڅ ته بیرته همت ونه کړو راځه اوس دا تازه په خوارو زرو جنګ هم ګټلی دی چېرته په زندګۍ کې یو ځلو او چې دا رانه بیرته دغه نه شي دا څه نومی دی دا چېرته بیرته ونه بیلو ټیک شو جي دا مقبره ده ښه ده اویاو شهدای احد چې دې ته ویلی کېږي او سترګې یخې کوي ښه به یې ګوره زه بیا ویډیو بندوم ګوره بیا به دا موقع نه وي
او چې څومره ملګري ستاسو ټولو د طرف نه خصوصي سلام او درود په دې صحابه کرام رضوان اجمعین. السلام علیکم یا ایها الصحابه. ستاسو په قمرو د الله رحمتي او په دې بورډ باندې څه لیکلي؟ ښه دا بورډ باندې داسې لیکلي چې په دې باندې اسي په دې بورډ باندې داسې خبرې لیکلي. ګوره ورته وایي رهنمایي زیارت قبرستان تر حاجی صاحب ورگا ها زیارت قبرستان جهت پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم سنت است بشرطه که قصد سفر بسوی قبرستان. هذا سبيل الله. هذا وګوره په سبيل الله خلکو پور کوي. وګوره تګ شم مت به کوم مری مې وجه شو ته په سبيل الله وبل تملاوي او ها دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ثابت ته د قبرستان زیارت د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت ته سنت است بشرطه کې قصد بس سفر بسوی قبرستان نه باشد. دا وګوره غنی ګولا د باجوړ د پارسی ارمان دل تراغه ها دا وس ما نو شول د پارسی کې لیکل دی. ګوره زیارت قبرستان ها جهت پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم سنت است. وای دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته بشرطه کې قصد به سفر بسوی قبرستان نه باشد. لیکن شرط دا دی چې باید تبه د قبرستان د پاره سفر نه کې. د قبرستان د پاره سفر د په احادیثو کې راځي صرف د دریو مساجد لپاره. بیا شوي کنه راځي په بخاری شریف کې دا غشته چې یو د سفر په قصد حرم شریف او بقصد مسجد نبوي او بقصد دغه دا صوت وي دا فلسطین د جماعت سره سنمه فلسطین جو سره ده ونمر بیت المقدس. صحیح شو جی. زیارت قبرها روی دو هدف جواز شرعي دار ده. د زیارت د قبرونو چې دا په دوو دغه کې جایز دی. ها په دوو خبرو کې اول سلام او دعا کردن برای اموات. اول دار چې د مړو د پاره به سلام او دعا کې پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی باز دید از قبرستان حامی فرمودند. نبی صلی الله علیه وسلم د قبرون لجلال دا دعا ویلا السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین. او سلام دی په تاسو باندې اے قبرستان والو د مؤمنانو د مسلمانانو نو ان شاء الله لاحقون او یقینا ان شاء الله مونږ ټول در روان یو. مونږ د ځان سره چې کوم لایف ټایم سره ګارانټي خونه دراوړ مونږ هم ټول روان یو. څنګه چې دغه شان د صحابه مخکې ژوند دیو او داسې به ګرځېده په دې مدینه منوره کې نو دغه شان به یو ځل په مونږ باندې د خاور د پاسه خاورې پرتې ښه د خبر تیاری پکار دی. اسال الله لنا ولکم العافیه. ز سوال کوم د خپل ځان د پاره ولکم استاد د پاره العافیه د عافیت. نو دا چې قبرستان ته لاړ شي نو دا دعا به وایي السلام علیکم. تاسو دې ټکی ته خیال لې حاضر خلک رد کوي دا غره دا وي دلته کې السلام علیک یا رسول الله مو وای ولې نه ما دلته کې عام قبرستان ته راشي نو السلام علیکم سلام دی پتاسو ولې غو دلته کې بهر خو ناس نه دي کنه دنه په قبرونو کې دي. نو لہذا چې د نبی سلام خو لړشم الته بزخ په کړه غسترګو په ډاګړي غلې په اوچت आवाज باندې خپ ببانګي دوهل بداوي مچ السلام علیک یا رسول الله. چا د ادم سره شي ویل پدې کې زمونږ منی کولای شي او نه دا ناجایز وته څوک ویل شي څوک دی وته وي. ها او دویم یاد اوري اخرت د قبرستان لجزین د اخرت د یاد دهانه د یاد تازه کېدو لپاره پیش وی کنه. نبی رسول الله سلام حدیث په پارسی کې ذکر کړی غنی ګول وګته کېدا کزه غلطه کوم بیا پته راکوا قبلا شمار از باز دید قبرها من کرده بودم. وای تاسو اول ما د قبرونو د زیارت نه منی کړوي اکنون قبرها را زیارت کنه د او وس راځي د قبرستان زیارت وکي زیرا کې آخرت را بیاد می اورد روایت ترمذی ځکه چې دا سړی ته آخرت را یادای. غنی ګولا دغه چې کومه دغه ته تکړه اصل مې دا سو ته وای دا الګ عقل مولانا څنګه خی برابر ټیک ټاک فارسی دي ما وره ده کنه. ها وز لاندې چې دینو درن نمبر دست کشیدن بر بالای قبرها
جایز نیست. ټیک شو جی دلته کې مرغوب ځینې به ټکو باندې غول کړل. په لری مور سره یو ځل قصه کوله غنی ګوله په لری مور سره وای د الحمدلله اندی چرته مچ غول کړو نو یو سړی راغلی و نه جاړه د الحمد په ځای باندې وای الجمدو خیال دی دا په خوانه کې سره شو په لری مور سره وای 10 کشیدن برباله قبرها جایز نیست. اورې کنه غنی ګوله نو لاس په قبرونو باندې د پاسه او چتول او دعا کول دا جایز نه دي زیرا کې عابدات بودا ځکه چې دا بدعت ته وسیله واقع شدن در شرک نه باشه ده او په یو مسله کې سره اختلاف کوم خو په زور نه شمل جزاك الله یا ما يبغى انا يعني ما يبغى الحين ما عندي بالا رفتن بر فراز کوی احد و کوی رماد بقصد تبرک جستن او برختل دی غرتا قبل رماد تا جبل رماد تا او جبل احد تا د تبرک تپارا او برداشتن خاک او داغین خاوري چتول وسنګ آها کارې ناجایز داغین زیر خلک تمری وړي د احد نه دا غر مخکې څخه استل ور غر وې دسی او دسی بونډه کړه تاسو ته وګوره پاکه راخه تکړه به کمر خلک دي او ځان دې بدی دغه کې په دې بوجګو کې د کمرې وړي دسی خدای له ونی کړل لکه الله بندګانو چې یو کار په اسلام کې څه حیثیت نشته ولې هغه کار کوي پېښې کنه کمر وړونه سکیږي وس دلته کې د دې احد جما دراتو مقصد سره تاسو ته یو اهم پیغام درکول غواړم هغه دا دی چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ارشادات چې دي کنه هغه د فرض درجه لري ځکه الله فرمایا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت الله وکي اطاعت رسول الله وکي صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله واطیعوا الرسول ځینې خلک وایي دا سنت کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے ته کوم ځای مولا راغلی جلد کې نه کېږي خلی ترې وګوره ځان د تعریف کې د سنتو تا ته سنت ته طریقه چا در خو لجدا ته تعریف کوه د سنت تعریف الله کړی دی سوی اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت زما وکي اطاعت زما د رسول وکي نو دوه اطیعوا د امر مطلق د پاره د وجوب راځي غني ګولا ويم ماري خبرې ته وخت دی کنه چې زما وخت دی پېښې کنه نو اطیع اطاعت الله او اطاعت رسول الله دا ډېر قیمتي ویډیو کومه وزینې کسان په کې وسداري ملګری راغ نظام الدین د وسه پوری ودو وس راځي شو غره تاسو شلو کوي چې ګوره دا ویډیو به ورسته په تفصیل سره ځان له وګورئ او دا شیر کوي تاسو چې کله غانې شیر کوي کنه او یا چرته په ټیک ټاک او دا شونه شیر کوي نو چې کوم بٹن تاواله او دا شی دی شیر کو او دا لاړو مخ کی نو لسو کسانو ته ورسید هغه اوري د لسو کسانو ګنا شو هغه لسو کسان شیر کو نو زرو ته ورسید نو تا چې کوم شیر کړه د نو غزر کسان دغه کې د اسنه مې ده داغي ګنا ته تراله چې بیا غزر کسان شیر کی 1 लाख ته ورسی نو تا چې کوم غانه شیر کړله 1 लाख ته ورسید نو 1 लाख کسانو ګنا ته په قبر کې پروتي او پتا پسې په مبتو کلذي کې بر پسې دا ګناهونه لیکل کېږي دا ویډیو چې دا د احد متعلق ده د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو د تاکید او اهمیت د تاکید غنی ګل خو چې کلاس نالم نو چاله بالم دا غنی ګل خدا هغه شی دا ځان شپې کړه دا دلته ناراضي کنه تر دا د سلندرو ته په دغه کې دغه غنی ګل تاسو پیژنې دا په دغه کې دکان دی بده چوک کې سوته شهید چوکي ګلزرین خان چوکي دکان دی سلندرو او دغه هغه ته پروتي ناراضي دلته کې حرام په ډېر مو ته ویل چې ناراضي جو اخر تنگ آمد به جنگ آمد صحیح ده دا دمه ویډیو چې دا ډېر قیمتي د معلوماتو نه ډکه ده دا شیر کول ثواب دی چې څومره خلکو درشي او خلک د وحود د صحابه کرامو د غینی د مسایلی او ری پیښ کنه دا اوس بالکل زلایو لګیا مغنی ګول تاسو خیال له زخو بالکل دړه پینه پرې د عقل مولانا ابو جرير سے ها ایسے محترم دا زما سره د سفر ملګری دی تاسو لګ دي زما دی ملګرو ته سو د دې ځکه مبارک یو سو الفاظ وایي جو بزا خبره ختمو مجي بیا 57 چوک کې محمد صلی الله تعالی ابراهیم و اولاد ابراهیم انک حمید مجید بس الله تعالی دا زمونږ د پاره نه یو عبرت ګرځولې دی او لکه دې ځل راتل خو ډېر ازو نشان ثواب دی حارث صاحب دا لایو ویډیو کوي شعر یې کوي چې نور مسلمانانو ته ورسي د دې هغه دیدار وکړي ډېر خلک داسې به وي چې یاره په ارمانونو باندې د دې د لیدلو لکه مړه شو خو
الله پاک جو بس د هر مسلمان دلته راتلل نصیب کی والله دې راولي الله دې په دې مقدسو ځایونو دیدار نه وکړي او بس زموږ دغه دعاګانې دي څوک چې دا ویډیو ګوري الله دې دیولا په زړونو کې واچي الله دې د دیو د زړه مقصدونه د سره کی چې دیو راشي دا ځایونه وګوري او د دې حجر او ثواب دې الله پاک دې قاری صاحب ته ورسوي او تاسو ته دې الله در ورسوي جزاکم الله حاجی نو دا تاسو وایئ چېرې دا خبرې چې کوي دا څوک دی نو لهذا دا پکې هم لږ دغه کوي تاسو وایي نه دغه دی عاجز او بس دا چې د الله نه په مخه دغه سوال کوم چې یا الله پاکه دې مقدس مقامات ته مې بوتلی کړي او په اخره کې د غني ګل متعلق یو خبره کومه دا یو ځل په ریوڼ کې زموږ استاد محترم د مولوي خورشید صاحب هغه به حاضري اخیسته که نه نو دا عبدالغني چې دی دا د منډه دی نو هغه خو دا پته نه دا په دې باندې خو زور زیر پیش دی که نه په دې منډه ته نه لیکي خال ته نه لیکي شل پلم چې اوس زور زیر پیش ورته نه وي که نه یا دې چې ټوکرۍ واتنګې پېښ وي که نه چې څوک به ته ټکرۍ وایي خیال دی څوک به ته یو شی څوک به ته بل شی وایي خو به هر حال مولوي خورشید صاحب زموږ په ریوڼ کې دغه اخیسته دا څه نوم دی حاضري نو دا کم کس چې به کلی و نو کلی به اوس لکه عطاالرحمن دیر پېښ وي که نه عبدالبصیر باجوړ او بای شمس الامین صاحب چې دی نو دا دغه دا څه نوم دی د فاروقیې شیخ الحدیث صاحب دی ماشاءالله او د یو کس نوم به دغه کوو دا څه نوم دی عبدالغني نوم به چې راغی د عبدالغني منډه که نه نو مولوي خورشید صاحب وایي عبدالغني منډه وایي عبدالغني منډه پېښ شوې که نه نو دا خو مونږ به دومره وخندل زه والا مولوي خورشید صاحب خواله ما ورته ویل چې دا خو منډه دی وایي ما ته کمې چې د قرآن د آیات غلط ویلی چې ته راغلی دلته کې ما ته ورته تشریح کړې ولې ستاسو څه دلیل دی چې دا منډه دی په میم باندې پېښ دی برناقه بالکل منډه ورته وایي یا ته ویلی شي ښه پرېږدي شي نو دا زه بالکل په جنګ احد په میدان کې ولاړ یم ټولو ملګرو ته دا موبایل کې چارج هم ختمېږي او داسې مقامات چې دا ګورئ په دې موبایل باندې دا شیر کوی هم د دې ګانو بجانو نه ځان وساتئ ټیک ټاکونو نه ځان وساتئ دا غلطي په یو بل پورې کمنټونه مه کوئ د دې نه ځان وساتئ پېښ شوې که نه ډېر انتهایي احتیاط کوئ او نن سبا د سوشل میډیا دور دی په دې کې چې تاسو یو غلط کمنټ ولیکو کنځله مو لیکله چاته نو دا مکمل محفوظ شوه د قیامت په ورځ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید یلفظ لفظ یلفظ وایي اکلت التمرة ولفظت النوى وایي که دغه کجوره مې وخوړه دغه مې ګزار کو دا زیړی نو دا لفظ دا د ګزارلو نه دی دا د خولې نه ګزار شو خو دا د فرشتو ریکارډ ته لاړ نو ډېر احتیاط کوئ صحیح شوه جي او دا د زندګۍ ډېره قیمتي ویډیو مې ستاسو شیر کړه ملګري یاران دوستان ټولو که ما ته سلام کړی ټولو وعلیکم سلام او د ټولو طرف نه بیا په صحابه کرام رضوان اجمعین په مقبره باندې اخرنی سلام کوم بیا روانېږم نتیجې نه او انشاءالله سهار به د خیره زموږ بیا واپس خپل کوچ به کوو مکې دغه ته به روانېږو ریاض ته دا صحابه کرام دي او ستاسو ټولو ملګرو د طرف نه که نارینه دي او که زنانه دي ټولو طرف نه السلام علیکم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله وإياكم د صحابو ټولګیا تاسو دلته آرام کوئ او زمونږ ډېر ګناهګار یو او څوارلس نیم سوه کاله وشو چې په دې ځمکه باندې ګرځو خدای دې ستاسو زموږ حشر وکړي او تاسو مغفور یئ تاسو بخلی شوي تاسو ټول جنتیان یئ او دا کومه کسان چې ګوري د ټولو طرف نه ډېر زیات سلامونه او دا دې الله راوستی کړي دا کومه کسان چې ماره ویډیو ګوري دوی دې الله بار بار دلته کې راوستی کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین